ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزت مند مسلمانانو من به ان شاء الله تعالی نن دا بیان کو چې د زنا دا څومره نقصانات دي. امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې د زنا په باره کې فرمای چې زنا په ډیرو مفاسد او په نقصانات باندې مشتمل ده. خو امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې د زنا شپږ یعنی نقصانات ذکر کړي. اول نمبر نقصان دار چې په زنا سره د انسان نسب خلط کیږي، بیا د پته نه لګي چې د زانی خدي کم بچي اوزېګو آیا دار د دې او کو د بل چانه دی، نو دا کس بیا خو نه د بچي تربیت کی او نه بیا پروا ساتي چې په دې سره دا بچي بیا ضایع کیږي، بلکې په دې سره انساني نسل هم ختميږي او دنیا تباہ کیږي. دویم نمبر نقصان دار چې کله خود سره د تعلقاتو د پاره قانون مقرر نشي، نو بیا هر کس په دې ځاني خدي باندې دا دعوه کوي، نو په دې سره به خبره قتل او قتال تورسي او په معاشره کې ډیر عمداسي واقعات دا پیښ شوي دي. دریم نمبر نقصان هغه دار چې کله یو خد بار بار زنا کی، نو هر سلیم الفطرت کس د داسې خدي هر سلیم الفطرت کس د داسې خدي نه نفرت بیا کوي، بیا هیڅوک د داسې خدي سره محبت او احسان بیا نه کوي. څلورم نمبر نقصان دار چې کله د زنا دروازه کولاو شي، نو بیا خو چې د زناکار کوم خده خوښوي نو خپل خواهش پته بیا پوره کوي، بیا خو د انسان او د نورو زناورو په منځ کې هیڅ فرق بیا نه پاتې کېږي. او پنځم نمبر نقصان هغه دار چې خدي نه خو صرف خپل شهوت پوره کول مقصد نه وي، بلکې خدای خو د سړی د ژوند ملګری ده، د سړی د کور په تربیت او په خوراک سکاک برابرولو کې دا کارانګې په هر یو سیز بچو تربیت کې شریک کړه. او دا کارونه خو صرف هغه وخت کې کېږي چې خدای صرف د یو سړی سره تعلق وساتي، د نورو سړو تعلقاتو نه ځان وساتي. اوس د دې لپاره دا ضروري ده چې زنا دا حرام کړی شوی ده او زنا دروازه دا مکمل بند کړی شوی ده. نو دا 5 نقصانات شو. شپږم نمبر نقصان دار چې په ظاهر باندې عقل هم دا وای چې کورواله کول وتی کې ذلت ته د دې دلیل لري چې په معاشره کې خلک هغه کنزل ډېری بدی غني چې په هغه کې د وتی ذکر وي، خو چون کې د انساني نسل د بقا د پاره نکاح ته ضرورت دی، نو ځکه شریعت د نکاح او کوروالی اجازت ورکړي دی او ضرورت صرف په دې باندې پوره کیږي چې د خدي د صرف د یو خاون سره دا تعلق وي. او په زنا کې چونکې دغه ضرورت نشته، نو ځکه شریعت ته زنا ټول دروازې چې کوم دی دا بند